من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله مونږه په مدینه منوره کې موجود یو او په مدینه منوره کې یو بهترین ځای کې موجود یو چې هغې ته وادي الروحا ویل کېږي او دلته یو کوی دی چې هغې ته بئر روحا ویل کېږي. بئر ویل کېږي په عربي زبان کې کوی ته، او روحا د دغه ځای نوم دی. دلته چې دا کوم کوی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه کوی باندې چاردام فرمایلو او د دغه کوی کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو روایت کې راځي چې مبارک پکې خپل لعاب مبارک مچولي دي او بل د دغه کوی نه 70,000 یا 70 انبیاء کرامو په هم سکلي دي او حضرت موسی علیه السلام مبارک په دغه کوی باندې هم تیر شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به فرمایل چې قیامت په تر هغه وخت پورې قائم نشي چې څو پورې حضرت عیسی علیہ السلام مبارک په دغه کوی باندې تشریف وروړي، یعنی حضرت عیسی علیہ السلام مبارک به هم دلته تشریف وروړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر جنگ لپاره تشریف وړو نو په لاره باندې د حضرت رفاعه او د حضرت خلاد رضی الله تعالی عنہ یا خلاد رضی الله تعالی عنہما دا غي اوخي مبارکه ډیر زیات کمزوري شوي، تکاوت ورته رالو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه کوی مبارک نه مبارک راواغستري خپل مبارک کې واچولې او د هغه خپل مبارک او به دا غي په اوخ باندې چړکاو کې حضرت رفاعه او د حضرت خلاد رضی الله تعالی عنهما هغه اوخي دون تیزی شوي چې دا غي بیا سودا مقابلین یو خدا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لعاب مبارک هغه برکت او بل دغه وی هم برکت. دلته وسره یو مسجد هم دی چې دې ته مسجد الروحا ویل کېږي. دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام منځ فرمایلی دی او ورسره مخکې بل جمعات دی هغې ته ویل کېږي مسجد الغزاله یا مسجد المنصرف ورته هم ویل کېږي چې هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم منځ فرمایلی دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک به دغه مقاماتو ته راتلو او دلته به د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق نفل کول او یو مکمانه حضور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ شاردام کو او د شاردام او بي دلته د یو بوټي په خوا کې واچولې او یې فرمایل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ادا لیدلې وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بوټي ته وباچولې دي. دغه بیر روحا کې الله تعالی ډیر خیر او برکت ښودلی دی، بالخصوص د ګردو بیمارانو دپاره چې دلته یو عربي او د غزوي د ګردو بیمارو الله تعالی د دغه اوبو د برکته ولا شفا ورکړې ده. څوک هم چې مدینه منورې ته راشئ نو خامخا د دغه ښکلي مقام زیارت خامخا وکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.